الرحمن الرحيم وقلنا اهبطوا منها جميعا وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منگا دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس واقعه ویلا په تفصیل سره. د دین بعد الله تعالی آدم علیہ السلام د ځمکې د خلافت لپاره پیدا کړو. نو ځمکې ته راوستو. ځمکې ته آدم علیہ السلام او حوا رضی الله عنها او دغه رنګ ابلیس دا الله تعالی ځمکې ته راولېږلو. داسې معلومیږي چې دا اولني پیغمبران په بر صغیر پاکوهین کې تیر شوي. اندازه داسې ښکاري. د هغې وجه دا ده چې په دې هندوستان کې د پیغمبرانو څه اثرات او تعلیمات شته. داسې خو په حدیث کې صراحتا نه دي راغلي چې آدم علیه السلام په کومه علاقو باندې تیر شوی دی. دا خو تاریخي خبرې دي. نو تاریخ چې دی نو ټیک دی تر څو پورې چې د قرآن او حدیث سره ټکراو نه وي نو هغه تاریخ ټیک دی. نو موږ په یو ځای کې دغه شانتې وویله چې یاره اندازه داسې ده چې آدم علیه السلام په هندوستان کې تیر شوی. دارنګې نوح علیه السلام په هندوستان کې تیر شوی. نو یو سړي ویل دا به کوم ځای کې دا چا ویل نو ما ورته ویل دا په تاریخ کې په تاریخ باندې څه کې نو تاریخ ډېر ښه شی دی چې کله د یوې خبرې د قرآن او د حدیث سره تضاد نه و ټکراو یې نه و او په تاریخ کې یو خبره راغله بس بیانوي ټیک ده. وایي چې ته اوس په تاریخ کې داسې خبره کوې چې د هغې د قرآن او د حدیث سره ټکراوي نو هغه تاریخ به بیا نه بیانې. نو اندازه داسې ده تاریخي روایات داسې وایي چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها دا په هندوستان کې تیر شوي. په هندوستان کې راکوز شوي. په دې باندې ابن کثیر یو روایت هم نقل کړی دی په البدایه والنهایه اول جلد کې. غالبا چې دا سودین یې نقل کړی دی هغه وایي چې آدم علیه السلام په هند کې راکوز شوی. هند د دې اټک د پل نه په اخوا او هغه د جزایر شرق الهند ملیشیا او انډونیشیا او هغه سریلانکا او مالدیپ دې ټولو ته هند ویل کېږي. نو داسې اندازه ده وایي آدم علیه السلام چې راکوز شو نو د دې سره حجر اسود چې دا د جنت یو کاڼی دی دا ورسره و او دویم د جنت څه پاڼې پسې نښتې وي په آدم علیه السلام او د ځان سره یې څه پاڼې راوړلې. نو هغه هم په دې هندوستان کې مشهور شو او هغې ته عود ویلی کېږي. عود دا عود چې دی نو دا جنتي بوټی دی او بوټی یو لرګی دی او دا خوشبویه دی. نو دا عود چې کومه خوشبویي تاسو استعمالوئ نو دا اصل کې جنتي شی دی. او آدم علیه السلام چې د جنت نه راغی نو دا بوټی او دا پاڼې ورسره وي. نو په ټول دنیا کې د هندوستان عود چې دی دا مشهور دی او دا یوه ښه خوشبویي ده چې دا سړی لګوي نو دا ښه شی دی. دا د صحت لپاره هم ښه ده. عود چې کومه خوشبویي ده یو خو دا به دماغو باندې بوج نه راولي او یو سپک شی دی او دا د صحت لپاره ښه شی دی چې سړی عود استعمالوي کومه چې د هندوستان عود دی. نن سبا خو بهر کې میلاویږي خو اصلي عود کې کمالات شته. نو یو خبره دا شوه. دویم علامه د دې خبرې دا ده چې د هندوانو په کتابونو کې په اویا زګونو کې
په اویا ځګونو کې د نوح علیه السلام تذکره ده په اویا ځګونو کې د نوح علیه السلام تذکره ده د هغې نه هم داسې معلومیږي چې دا اولني انبیا دا په دې علاقو کې تېر شوي ګوتم بدھ چې یادېږي نو دا په مالدیو او په دې علاقو کې تېر شوی دی د هغه تعلیمات هم ډېر ښه تعلیمات دي نو که چا داسې وویلی چې هغه هم پیغمبر و نو په دې کې څه غلطه خبره به نه وي اندازه داسې ده چې کیدی شي چې ګوتم بدھ هم پیغمبر وي ځکه د هغه تعلیمات د انبیاو د تعلیماتو په شان دي هغه مکمل د امن خبره کوي تر دې پورې چې هغه ځناور هم ما حلاله وایي داسې خبرې یې کړلې نو د دې خبرو نه معلومیږي بل دا ده چې شمس نویر عثماني لیکلي شمس نویر عثماني چې په دې کیرالا په هندوستان کې یو علاقه ده کیرالا ورته وایي او په هغې کې یو کلی دی هغه د تنور په نوم باندې مشهور دی او تنور هغه ځګی و چې الله تعالی نوح علیه السلام ته ښولی و چې د دې نه به اوبه راخوټ کېږي وپارت تنور اصل کې د ځمکې د سر ته م وایي خو خاص په دې باندې په کیرالا په هندوستان کې یو کلی هم دی بله علامه دا ده چې د هندوانو چې کومه پخواني مندرونه دي نو د هغې ټول مخ چې دی نو قبلې ته دی نو ټول پخواني مندرونه د هغوی مخ قبلې ته دی دویمه دا ده چې دا هندوان چې کوم خپل مړی سیزي نو دا یې داسې ایښودی لکه موږ چې مسلمانان دا مړی څنګه کړو چې جنوب او شمال سر یې شمال ته او جنوب ته خپي او قبلې ته او مشرق او مغرب ته دا خپي او سر نه راولو نو هغوی هم چې دا مړی کله ږدي نو دغه شانې دي څنګه چې مسلمانان ږدي درېیمه علامه دا ده چې په اومه ورځ باندې هندوان هغه د ماشوم سر خري دا هم داسې ښکارېږي چې دا د انبیاو تعلیمات دي چې دا تعلیمات دي د کوم ځای نه اخیستي دي د دې نه او څلورمه خبره دا ده چې تاسو اصلي لباس چې کومه د هندوانو دی لکه ګاندي به تاسو به یې تصویرونو کې لیدلی ګاندي د هغې هغه کومه تصویر چې دی د هغه جامه بلکل د احرام د جامې په شان ده تاسو به د هغې تصویر وګورئ کومه چې موږ په احرام کې څنګه جامه اچو نو دا هندوان هم اچوي بل د هغوی چې کومه پیزار دی نو بلکل هغه پیزار اچوي دي او کومه چې موږ په احرام کې اچو چې دا مخامخ کومه بړکې دي دا به ښکاري نو دا خبرې د دې لپاره کومه چې د دې نه دا پته لګي چې دا اولني انبیا دا په هند علاقو کې راغلي بیا چې کله د ابراهیم علیه السلام خبره ده نو هغه بیا په عراق کې دی او د ابراهیم علیه السلام نسل بیا په فلسطین کې دی او بیا آخر نبی بیرته بیا په مکه مکرمه او په حجاز کې دی نو د دې بعضې آثارو نه دا پته لګي چې بعضې انبیا هغه دلته راغلي او په دې کې څه غلطه خبره به هم نه وي چې سړی داسې ووایي چې آدم علیه السلام په هند کې و او په سریلنکا کې یو ځای دی هلته خلک ځي او د هغې لپاره هره ورځ چې دی یو لوی اوبره یو ځای دی او هلته د خلکو دا عقیده ده چې دلته د آدم علیه السلام د خپې قاب پروت دی او هغه یو غټ عجایبګر ځای دی او خلک ځي او د هغې دیدن کوي او هغه خلک ګوري نو په دې خبرو کې څه نه څه حقیقت شته او دا داسې بې دلیله او دغه خبرې نه دي نو آدم علیه السلام دنیا ته راغی او په دنیا کې آباد شو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی امام ابن کثیر نقل کړلی چې اولنی خوراک چې آدم علیه السلام په ځمکه باندې وکړو نو هغه دا و چې جبریل علیه السلام والا د غنمو دانې راوړي او هغه وکرلي او د هغې نه چې څه وشو فصل وشو چلی ورته وښودو حق یې وخوړل او دغه اولنی خوراک و او اولنی جامه چې د دې وه نو هغه دا وه چې د ګډ چې کومه دا وړۍ ده د هغې نه وړۍ ویسته او د هغې څه رنګ منګ یې ورکړو هغې لره او هغې واغوندله دا د دیو جامه وه او دیو په ځمکه باندې ژوند تېروو د الله تعالی بندګي یې کوله
نو بیا چې کومه مشهور واقعه ده نو هغه دا ده چې د آدم علیه السلام بچي دي قابیل او حابیل. بعضې علما وایي دی به نوسو کې راځي، کېدای شي دا یې نوسي و، لیکن اکثر علما داسې وایي چې دا یې بچي و، قابیل او حابیل. دی خپل بچي و، نوسي یې نه و. نو دا د ده بچي و. او حدیث کې راځي، قرآن کې حدیث ثابت ده، قرآن کې په سورة مائده کې سورة مائده څه قصې نه ده کړې، خو هلته یو خبره کوي. الله تعالی د یهودیانو ته وایي ما تاسو ته ویلي د یهودیانو عیسایانو سره به زموږ غټ بحث په قرآن کې ورغی. نو هلته د دوی سره بحث شروع دی. د دوی په ذهنونو کې دا خناس ناس و دا خناس، یاره مونږ د پیغمبرانو بچیو او مونږ د الله نازولی یو، نو مونږ غټ خلک. نو الله تعالی هلته په سورة مائده کې یو خبره کوي چې ګوره د آدم علیه السلام بچیو او چې په سمه لار باندې نه روان، نو هغه د قابل او یو قاتل سړی دی جوړ. الله تعالی د هغه صدقه هم قبوله نه کړه، اگر چې د آدم علیه السلام بچی و. و ته ځان ته د پیغمبرانو بچي وې، د یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام بچي ځان ته وې، نو که ته په سمه لار نه وې روانه، الله تعالی ستا عمل نه قبلوي. ګورې دا عقیده دې ټیک کړه. نو په سورة مائده کې د دې واقعي مطلب دقه دی. نو د قرآن نه خو دومره ثابت ده، د قرآن نه چې قابیل هغه هم د الله په لاره کې صدقه وکړه، او دا داسې زمیندار سړی و. نو ورغی د غنمو پټي ته او هلته یې یو ګېډۍ راواخېسته او ویرې بله او د هغې نه یې هغه دانې وخوړې. ویل الله تعالی په دې باندې څه کوي، او هغه یې صدقه کړه. او هر چې حابیل و نو هغه خو شپنکې و، نو هغه څه ډېرې ګډې بېزې وي. نو هغه یو ښه ګډه راواخېسته، ډېره مزداره او د الله تعالی په لار کې صدقه کړه. او د نبي علیه السلام نه مخکې صحیح حدیث دی چې د صدقې د قبلېدو طریقه دا وه چې د اسمان نه به اور راغی. د اسمان نه به اور راغی، نو دا صدقه به چې کله وسېزله، دا به د دې علامه وه چې دا صدقه قبول شوه. او چې اور به رانغی، اوس دغه به ونه سېزلو، دا به د دې علامه وه چې صدقه قبول نه شوه. پخوا د خلکو دا ذهنونه نه وو، دا واړه وو، داسې وو لکه ماشومان چې ذهن هم ترقي کړله، ورو په ورو یې ترقي کړله. نو ما دا ده چې الله تعالی نښه ښیي، نو هغه راته داسې عقلي نښه ښیي، ځکه دا امت چې دی نو دا پوهېږي. نو زما او ستا نښه دا قرآن دی چې ته لږ سوچ وکړې که نه په دې قرآن کې، نو ته به خپله پوهېږې چې هلکه دا خو ډېره غټه نښه ده. او دغه څه د ماشومانو خبرې دي، دا خو د وړو خبرې وي که نه، چې د اسمان نه ښکاره اور راشي یو شی وسېزي. لہذا د مخکینو امتونو سره د الله تعالی سنت طریقه بدله وه. په هر ځای کې به تاسو اورئ چې هغه د ګټې نه چې دی نو اوښه راووته. نو دا ځکه چې دا انسان په یو زمانه کې ماشوم و په اعتبار د ذهن سره، نو هلته به ورته الله تعالی داسې نښې ښودي، ښکاره نښې چې بس عام ماشوم هم پرې پوهېږي. او وروسته انسانان چې وو نو هغه پوه شو، عقل یې پایې ته ورسېدو، نو الله تعالی هغې ته داسې نښې نه ښیي لکه د هغو په شان، بلکې دوی ته داسې نښې ښیي چې لږ علم پکې استعمال کړي نو پوه وشي. لکه موږ ته غټه نښه دا ده چې ته د ابراهیم نبي علیه السلام ژوند وګورې که نه، دا غټه نښه ده چې لږ سوچ وکړي او علم د چا یې، او لږ سوچ وکړي چې یاره دا نبي علیه السلام چې دی دا خو د چا نه سبق نه وویلو، داسې خبرې یې وکړې. نه دا لږ فکر غواړي، ځکه په دې خلکو کې علم دی. نو هغه د قرآن نه دا ثابت دی چې د هغه صدقه قبول نه شوه، د قابیل او د حابیل صدقه قبول شوه. نو قابیل دا خیال شو چې یاره زه خو بېعزته شوم، د خلکو په مخ کې هلکه زما صدقه قبول نه شوه، الله تعالی د صدقه رد کړه. نو هغه په دې باندې خفه شو. چې خفه شو نو هغه خپل ورور ته قار شو، حابیل ته، او د هغه سره حسد پیدا شو، هغه قتل کو.
د قرآن نه دغه معلومیږي او د تاریخ نه دا معلومیږي، د تاریخ نه د حدیثو نه هم نه، چې دا لانجه چې د دې راغلو نه دا به جنۍ او به ښځه باندې راغلو. شریعت دا و، امام ابن کثیر وایي شریعت دا و چې د حابیل سره کومه پیدا شو یو ځای، نو هغه د دې خور حسابېده، او چې د هغه بله لږ څه چې کومه یو ځای پیدا شو نو هغې خور حسابېده. نو د هغې چې دا یو ځای ورڅه پیدا شوو خور یې وه، د هغې سره نکاح نه کېدو، د هغې نکاح د دې حابیل سره چې څوک پیدا شوو د هغې څه کېدو. نو د تاریخ نه ګورې دا معلومیږي، د قرآن او حدیث نه نه معلومیږي چې دا لانجه په جنۍ باندې راغلو، او د قرآن نه داسې معلومیږي او د صحیح احادیثو نه داسې معلومیږي چې دا لانجه په دې باندې راغلو چې د الله تعالی د یو صدقه قبول کړه، ځکه په هغه کې اخلاص و، او په دې بل سړي کې اخلاص نه و چې د هغه صدقه الله قبول نه کړه، هغه خلکو کې بې عزته شو، نو د خپل ورور سره حسد پیدا شو. او تاریخ کې راځي یو روایت دا دی چې وسپنه ورسره وه، په هغې باندې یې وولو. دا به راځي چې هغه اوده و، یو لوی کمره یې پرې راواچلو. او درېیم روایت دا دی چې مرۍ یې ورله خفي کړه، څه څادر څه شي ته یې تاو کړو او هغه یې قتل کړو، په دې وجه باندې چې د هغې څخه حسد پیدا شي. نو د دې نه الله تعالی په قرآن کې دا خبره راوباسي چې ای یهودیانو تاسو هم دقه د قابل په لار روان یې، ولې د نبي علیه السلام څخه حسد کوئ چې الله تعالی دله پیغمبري ورکړه، هغه په اخلاص باندې لګیا دی. د هغه مثال د حابیل دی او ستاسو مثال د قابیل دی، او ځای په ځای د نبي علیه السلام مثال د آدم علیه السلام دی، او ای یهودیانو ستاسو مثال د ابلیس دی. نو که سړی دغه ووایي دا خبره خو به ټیکي چې یاره په اوله کې د انسانانو دا نسل چې خور شو نو د دې به دقه طریقه وه خامخا، ځکه بل څه خو ونه یو مور و هغه بچی و، نو شریعت خو دا و، اوس کېدی شي چې دا لانجه به دغې پیدا شوي. قرآن کې دا خبره نشته، قرآن کې دا ده چې دا د صدقې د قبول او د نه قبول خبره. مخکې چې انشاءالله کومه خبرې اوس موږ د ځمکې تاریخ شروع کړو، نو بیا به داسې راځو مخکې او دا به بیا